خوست کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته. د پاکستان بلې پولیسي سرغړونې د افغانستان او پاکستان ځواکونه بیا سره ښکېل کړي. دغه نښته د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د دواړو هیوادونو ځواکونو ترمنځ لا هم روانه ده. ننګرهار کې په یوه ښوونځي برید ناپېژانده وسلوالو د دغه ولایت مومندرې اړوند یوه ښوونځي ټول اداري اسناد د یوې چاودنې په ترڅ کې له منځه وړي. یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې. د دغو نښتو په ترڅ کې دواړو لوریو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتې ده. او د سوریې حکومت د کیمیایي وسلو پروګرام زړه په نښه کول. د دغو بریدونو د غندلو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د روسیې هڅه هم پاتې راغلی. د 12 بجو پښتو خبر سره مو تم شئ. سلامونه. د 12 بجو بشپړو خبرونو سره مو زه خاطره صفی هرکلی کوم. د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د خوست امنیه قومندانۍ ویاند بصیر خان وایي چې د دغه ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې له ډیورنډ کرښې سره نږدې د افغانستان ځواکونه او ځایي خلک له پاکستاني ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي جګړه هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني ځواکونو له ډیورنډ کرښې دې غاړې ته د پرمختګ هڅه وکړه. له دې سره جګړه لا هم روانه ده خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. له دې سره ویل کېږي سیمې ته له خوست څخه ملاتړي ځواکونه استول شوي دي او د دغې نښتې پر مهال 2 پاکستاني سرتیري وژل شوي او 2 نور یې ژوندي نیول شوي. د خوست دغې پیښې په تړاو به هڅه وکړو چې له سیمه ییزو چارواکو سره راتلونکو څو شیبو پورې ټلیفوني اړیکه ولرو. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال درنې نښتې شوي. تېره شپه د کندهار د میوند ولسوالۍ اړوندو 3 سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ درنې جګړې پیل شوي او پر مهال یې 10 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړول شوې ده. امنیتي مسؤلین وایي نښتې د هغو عملیاتو پر مهال پیل شوي چې د یو شمېر سیمو د نیولو پلان یې درلودل. دغه عملیات د هلمند له ناامنو سیمو سره په نږدې برخو کې د کندهار د امنیتي کمربند د پیاوړتیا په موخه پیل شوي. کندهار څخه د جاوید احمد تنویر د استول شوي رپورټ پښتو ژباړه د سلیمان موسزي په غږ. د کندهار په لویدیځې ولسوالۍ میوند کې د ګډو افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې ګڼې هغه سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې چې مخکې پرې وسلوال واکمن وو. دغه عملیات د تیرو شاوخوا 16 ورځو راهیسې د دې ولسوالۍ په جوګرم، کلاخامیر، مندوز، چشمو او شلغمي سیمو کې دوام لري. امنیتي مسؤلین وایي د عملیاتو پر مهال هغه وسلوال د تلفاتو وروسته شاتګ ته مجبوره کړي چې آن د نورو سیمو د نیولو لپاره یې پلانونه نیولي وو. د میوند ولسوالۍ امنیه قومندان حاجي لالا وایي په هغه سیمو کې چې نوې پوستې اچولي وسلوالو پکې پټن ځایونه جوړ کړي وو. کلاشامیر سه بیا در جوګرم و شلغمي دیت خو او در چشمو پرې په دې کې موږ عملیات لرو. نو دا شل 2 ورځې کېږي. نو انشاءالله دښمن ماته خوړلې ده او دښمن ډېر کمزوری دی. د کندهار میوند ولسوالۍ چې د هلمند له ګڼو ناامنو سیمو سره سرحد لري د کندهار مهم کمربند یادېږي. چارواکي وایي چې هلته نه یوازې وسلوال مخالفین بلکې د نشه یي توکو قاچاق کوونکي هم د دوی پر وړاندې مبارزه کوي.
قاچاقبر هغه در طالب بتر دی موږ دولت ته قاچاقبر در طالب بتر دی نو دلته قاچاقبر ډېر وخت درلودی قاچاقبر دلته موږ ورکړي دي او بل زموږ د امانګۍ د ولس سره امانګي راغلې ده په دې باندې زموږ توانېدلي چې زموږ سره همکاره دي نو چې انشاءالله موږ به نور هم پر مخ خدای کول ځو د کندهار د میوند ولسوالۍ د عملیاتو په ترڅ کې تر دې دمه د 10 زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تیره شپه ناوخته د سرپل ولایت سنچرک ولسوالۍ اړوندو سیمو کې د یرغلیزو بریدونو په ترڅ کې 11 تنه پاڅون کوونکي چې د خپلو سیمو دفاع لپاره یې پوستې جوړې کړې وې وژل شوي او 2 نور یې ټپیان شوي دي. د سرپل والي ویاند ذبیح الله مني وایي په دغه نښته کې د نورالدین مشهور په حاجي خالد د وسلوالو یو قومندان چې نښه ویشتو کې خورا مهارت درلود له 3 نورو وسلوالو سره وژل شوی. یادونې وړ ده چې اوس مهال د سرپل امنیتي چارواکي او مرستندویه ځواکونه سیمې ته رسېدلي او سیمه یې په خپله ولکه کې راوستي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پرون د ولایتونو په مرکزونو کې پیل شو، خو د دغه بهیر د پیل په لومړۍ ورځ د رای ورکوونکو د نوملیکنې په مرکزونو کې د هیوادوالو شتون خورا کم و او خلک وایي چې د نوملیکنې د ثبت بهیر پیل په اړه نه پوهیږي. له دې سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر د دولت له وسلوالو مخالفینو هم غواړي چې دغه بهیر کې ګډون وکړي او دغه راز د ټاکنو بهیر کې د خلکو د شتون مخنیوی ونه کړي. د سجاد محمدي د رپورټ پښتو شوې بڼه. که څه هم یوه لویه برخلیک ټاکونکې پروسه پیل سوې خو خلک لا هم ورڅخه ناخبره دي. په لومړي ځل باندې په 14 ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې 1500 مرکزونه پرانیستل شول. وطنوال کولی شي پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکونې په مخه د ثبت نام لپاره له کاغذي تذکرو څخه استفاده وکړي. ډیری وطنوال او د انتخاباتو څارونکي نهادونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې پروسې په اړه باندې لکه څنګه چې لازمه وه هغسې معلومات خلکو ته نه دي ورکړي. کمیسیون مستقل انتخابات هیچ نوع اطلاع رسانی به مردم نکرده که انتخابات چه وقت است، ثبت نامش چه وقت است و این خیلی مهم هم است برای مردم چون مردم به خاطر آینده و سرنوشت خود رای میدن. هیچ نوع اطلاع رسانی نشده متاسفانه. تا فعلا از همه خدمات ثبت نام رای دهندگان خبر ندارم و از کمیسیون مستقل خواهش میکنم که همه پیام به تمام مردم افغانستان برسانند تا برن ثبت نام کنند و در انتخابات آینده اشتراک کنند. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون د دې ادعاو په اړه یوازې په رسنیو کې د څو اعلاناتو په نشرولو باندې بسنه کوي. یو پراخه پروسه د آگاهی‌یابی شروع کړې ده چې هند لسم د حوت نه پیل شوې ده. 11 تلویزیونونه او 6 رادیوګانې تقریبا د 15 ورځو را په دې خوا خپلو نشریاتو ته ادامه ورکوي. زموږ اعلانونه دوام لري. ناامنۍ د انتخاباتو د ټولې پروسې او د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي. د همدې ناامنۍ په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس له وسلوالو مخالفینو څخه دا ډول غوښتنه لري. بالای مخالفین دولت اسلامی افغانستان صدا میکنیم که انتخابات یک روند ملی است که سرنوشت این وطن و هموطنان شما را به آن رقم میخورد. بیایید با اشتراک در این روند ملی و با وارد شدن در صحنه رقابت سیاسی به مخالفت‌های خویش خاتمه دهید و در آوردن یک صلح پایدار گام بردارید. از شما تقاضا داریم مردم را برای ثبت نام تشویق نمایید و مانع آنها نگردید. د یادولو وړ ده چې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې لومړۍ پروسه به د ولایتونو په مرکزونو کې د ثور تر 23 پورې ادامه وکړي. د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې دوهمه پروسه به په ولسوالیو کې د ثور له 23 څخه شروع د جوزا تر 9 پورې دوام ولري.
او همدارنګه په درېیمه مرحله کې به دغه پروسه د جوزا له 9مې څخه د همدې میاشتې تر 22مې پورې د هیواد په ټولو کلیو او بانډو کې عملي سي. د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې ناپېژانده وسلوالو پر یوه ښوونځي برید کړی. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویاند محمد اسف شینواری وایي څلورو ناپېژاندو مخ پټو وسلوالو د مومندرې ولسوالۍ اړوند د لنډۍ منځني ښوونځي ته ورغلي او وروسته له هغې چې د ښوونځي 2 تنه بې وسلې ساتونکي یې تړلي او د ادارې ټول اسناد او توکي یې د لابراتوار خونې ته وړي او بیا یې ورته چاودنه ورکړي چې دغه خونه له ټولو توکو سره یې په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د دغه موضوع د نورو اړخونو د لا روښانه کېدو په موخه به د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل سره لنډه مرکه ولرو. ښاغلی حقمل، ډېر ښه راغلی. موږ په دغه وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې د ښوونځیو ته د اور ورته کولو شاهدان یو. کیدای شي په دې تړاو ستاسو د څېړنو په اړه په پیل کې واورو چې لامل یې څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د پوهنې وزارت په توګه یوازې داسې ویلی شو چې دا هر څه د پوهنې پر وړاندې د هیواد د علمي او د معنوي پرمختګ پر وړاندې د هیواد د دښمنانو هڅې دي. موږ په وار له ملي امنیتي او کشفي ادارو نه غوښتنه کړې ده چې د دې پیښو عاملین ونیسي، جرړې یې پیدا کړي او هغه چا چې د دې کار تر شا لاس ته او یا هم حد اقل پکې دخیل دي یا عاملین دي هغوی ته مجازات ورکړي. زه فکر کوم چې د ښوونځیو د سوځولو تجربه، د ښوونځیو پر وړاندې د اقداماتو تجربه په تیرو څو کلونو یا 40 کلونو کې د ناکامه سیاستوالو، ناکامه نظامیانو او د هیواد د بدمخو دښمنانو یوه ناکامه تجربه ده. د خدای په فضل سره زموږ میلیونونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، زموږ په لسګونو زره ښوونکي آماده دي ته دي چې تدریس ورکړي او مطمئن یم چې داسې ورانکاري فعالیتونه به زموږ د پوهنې د پرمختګ او د ښه بهیر په وړاندې کوم خنډ واقع نه کړي. بلې، اوس دغې موضوع ته یې په پام سره چې موږ یوازې په ننګرهار کې هم دغې مومندرې ولسوالۍ کې دغه ښوونځی له دې سره یو شمېر نور ښوونځي چې یوازې هغه اداري توکي او اسناد یې سوځول کېږي، دا به د څه شي څرګندوي؟ یوازې متاسفانه یوازې مومندره او ننګرهار نه دي چې ښوونځي پکې سوځول کېږي. دوه درې ورځې وړاندې تاسو به له لوګر نه هم راپور اخیستی په مغلخیلو کې د نجونو د ښوونځي اداري خونو سوځول سوه. متاسفانه په تیر کال کې هم موږ ځینې داسې ستونزې درلودلې. د ښوونځیو سوځول څو عوامل لري. یو عامل غټ عامل دا ده چې د هیواد ځینې دښمنان، د هیواد دښمنه کړۍ نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. دوی طرحه خپروي، ویره خپروي او د ښوونځیو پر وړاندې ګامونه اخلي چې هغه د ولس لخوا منفور دي. هغوی پر وړاندې ولس ولاړ ده او زموږ ملي امنیتي ځواکونه هم همیشه د هغوی پر وړاندې جګړه کوي، قرباني ورکوي او هغوی له منځه وړي. دومه برخه په ځینو ځایونو کې ځایي رقابتونه او ځینې مشکلات دي. د ننګرهار ولایت نه چې ما رپوټونه واخیستل په تیرو څو پیښو کې، متاسفانه هلته ځینې سیمه ییز مشکلات هم موجود دي. زموږ هیله دا ده چې سیمه ییز مشکلات، سیاسي مشکلات او نظامي مشکلات له پوهنې سره مه تړئ. تاسو هر څه چې لرئ په خپلو منځونو کې حل کوئ. د پوهنې ته صدمه رسول دي، د ولس بچیانو ته صدمه رسول دي او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ماشومان او زده کوونکي د ولس راتلونکي د بنا ان د هیواد او خپل بچو راتلونکي ته صدمه رسول دي. د دې په خوا کې په ځینو ځایونو کې ځینې جنایتکاره ډلې، حتی ځینې ځایونو کې هغه زده کوونکي چې هغوی یا محروم سوي دي یا هم د امتحان نه مخکې ځینې مشکلات ورته پیښ سوي دي، کله کله داسې یو ناوړه عمل ترسره کوي چې یا اسناد پټوي یا داسې نور. په دې تړاو ښاغلی حقمل، څوک بیا کومه ډله به نیول شوي هم ځکه ما په شروع کې تاسو ته ویلې موږ خو کشفي ارګانونه هم نه یو، نظامي ارګانونه هم نه یو، پولیس هم نه یو. تاسو چې په راز کې شته یې به حتما مسؤلیت لرئ د همغږۍ چې همغږي وکئ او تاسو سره بیا دغه موضوع شریکه کېږي او ستاسو حتی هرومرو څېړنې به مو هم کړي دي. زموږ همیشه غوښتنه همدغه ده چې په دې اړه څېړنې وسي، عاملین ګرفتاره سي، پر وړاندې اقدامات وسي. زه فکر کوم د ښوونځي پر وړاندې، د ښوونکي پر وړاندې او د زده کوونکي پر وړاندې اقدام تر ټولو ستر جنایت ده. بنا د یو ستر جنایت په سترګه باید ورته وکتل سي. موږ همیشه له ټولو خواوو نه غوښتي دي، هم له ولس نه، هم د مشرانو نه، هم د ملي امنیتي کشفي ادارو نه، حتی د ولس د نظام له رهبرۍ نه مو غوښتنه کړې چې
ښوونځیو د خوندیتوب په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. مینان هیلهمن یاستو چې په دې برخه کې اقدامات وشي. زموږ ملي امنیتي ځواکونه به دې موضوع ته جدي فکر کوي او هیلهمن یاستو چې اقدامات یې له موږ سره هم شریک شي، له تاسو سره هم او له ټول ولس سره. ښاغلی اقمل، اوس به دغه اسناد چې سوځول کیږي موضوع دا ده چې دا آیا به له تاسو سره بیا هم د دغو اسنادو کاپي شته وي که څنګه، او دا چې داسې باورونه هم پر دې دي چې دغه کله چې د یو ښوونځي یوازې ادارې ته یې ور ورته کیږي نو دا د یو ډول په دې معنا ده چې پلان شوې طرحه ده او هغه کسان یا هغوی چې غواړي خپل دغه پلان پلي کړي په دغې چارې لاس پورې کوي. دوه رقم اسناد دي، یو پخواني اسناد یو موجوده اسناد دي. پخواني اسناد مثلا تیر کال تاسو له یو ښوونځي نه فارغ سوي یاستئ، که هلته په هغه ښوونځي کې ستاسو اسناد هم سوځېږي، 2 کاپي نور شته. یو کاپي په ولایت کې پرته ده، یو کاپي یې دلته وزارت کې له موږ سره شته. هغې کې ډېر مشکل نشته. د هغه موجودو اسنادو پر وړاندې بلې یو خلا رامنځته کېدلی سي، یوه ستونزه رامنځته کېدلی سي. اما زه په جرأت او په پوره اطمینان سره درته وایم هر چېرته چې داسې پیښې سوي دي، زموږ روحیه، زموږ د زده کوونکو روحیه، زموږ د ښوونکو روحیه او زموږ د ادارې روحیه ورسره لوړه سوې ده. څو ورځې وړاندې چې په لوګر کې دا پیښه وسوله د نجونو ښوونځیو، خلکو به دا فکر کوو چې ګنې هېڅوک نور ښوونځي ته نه راځي، تهدید په توګه ورته کتل کېږي. اما تر بلې هرې ورځې نجونې ډېرې راغلې وې، د ښوونځي صحن ډک و، صنفونه ډک و. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر اقمل دا چې بلنه مو ومنله او لنډه مرکه مو له موږ سره ترسره کړه. قدرمن لیدونکو، اوس مهال لنډه دمه تر دمې وروسته د خبري ټولګه مو دوام لري. اوس هم د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند پولیزه سیمه کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوې نښتې په تړاو به وروستي جزئیات د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ بیان بصیر خان څخه ترلاسه کړو. ښاغلی بصیر خان، ښه راغلی، کیدای شي د دغې روانې نښتې په تړاو راته ووایي آیا نښته پای ته رسېدلې ده او سیمه کې وضعیت څرنګه دی؟ ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول به وایم چې نښته اوسه پورې جریان لري. نن دغه نښته د سهار په 8:20 د ځاځي میدان ولسوالۍ چې سرحدي ولسوالۍ ده په سطري نقطو کې رامنځته شوې ده. البته د جنډو غر چې یوه حاکمه نقطه ده، دلته زموږ سرحدي پولیس، ملي پولیس او محلي پولیس میشت دي. نو سهار دغه نښته رامنځته شوې ده چې وروسته د ځاځي میدان د غیرتي ولسونو د سرحدي پولیسو، ملي پولیسو له کلک غبرګون سره مخامخ شوې ده. د دوی دغه برید ته حق ماتونکی ځواب ورکړی دی چې وروستي جزئیات چې موږ ته رسېدلي دي د پاکستاني طرف نه 3 کسان د دوی جسدونه په سیمه کې پاتې دي، یو کس یې ژوندی نیول شوی دی او زموږ طرف ته هم یو کس محلي پولیس په شهادت رسېدلی دی، یو ملکي شهید شوی دی او 2 نفره هم زخمیان لرو. نښته دوام لري، سیمې ته نور اضافي ځواکونه رسېدلي دي. ښاغلی بصیر خان، کیدای شي د دغې نښتې د انګیزې په اړه ووایاست چې څه لامل شول څو دغه نښته رامنځته شي، هغه هم د افغانستان پر خاوره کې؟ ښه، چون دغه سرحدي نقطه ده، دوی اکثره وخت کوشش کوي چې په دغه ساحو کې پوستي جوړې کړي، لیکن د افغان ځواکونو له غبرګون سره مخامخ کېږي، دوی ته د پوستو اجازه نه ورکول کېږي. نو بعضې وخت دوی دغه ډول تحرکات کوي او دغه پوستې هلته چې امنیتي ځواکونه میشت دي د دوی مزاحمت کوي، دوی ته د پوستو د جوړولو اجازه نه ورکوي. نو دوی نن دغه پوسته باندې برید وکړو د دې په خاطر چې دلته دوی ته د پوستو د جوړولو زمینه سازي وشي. بلې ښاغلی بصیر خان، اوس آیا په دې تړاو که راته ووایاست چې مرکزي حکومت سره مو اړیکه نیولې ده او دغې پیښې په تړاو د هغوی دریځ څه و؟ مرکزي حکومت، مرکزي اداره په جریان کې ده، دوی هم د مرستو ډاډ راکړی دی. سیمې ته موږ هم د دوی هدایت مطابق اضافي امنیتي ځواکونه لیږلي دي او دغه لومړی ځل نه دی بلکې په تېر ځل کې هم ورته تخطی د پاکستاني لورې شوي دي. مرکزي حکومت په جریان کې دی، لیکن دغه نښته چې نن ورځ رامنځته شوې ده اوسه پورې جریان لري. د ځاځي میدان ولسونه په خوست کې میشت امنیتي ځواکونه به هېڅکله پاکستاني لوري ته اجازه ورنه کړي چې 40 زموږ په خاوره کې تېری وکړي. دا زموږ دریځ دی او موږ به د خپلې لویشت خاورې څخه دفاع کوو. ښاغلی بصیر خان، دا چې نښته تاسو یادونه وکړه چې لا هم روانه ده او ښایي روانه به وي او به د دوام په صورت کې څه فکر کوئ دغه شته ځواکونه او تجهیزات به مو بسنه وکړي؟
بالکل په تیر کې هم د زاځي میدان ټول غیرتي ولسونه د پولیسو هلته د میشتو امنیتي ځواکونو سره وګه په وګه ولاړ دي، د خپلې خاورې نه دفاع کوي. هلته زموږ کوم امنیتي ځواکونه چې میشت دي یا هم د مرکز نه مو هلته امنیتي ځواکونه لیږلي دي، دا بالکل کفایت کوي. اوس هم تازه جزئیات دغه دي چې پاکستاني لوری په عقب نشینۍ حالت کې دی، د تېښتې په حالت کې دی او زموږ مورال لوړ دی. انشاءالله چې ډېر ژر به دا نښت هم پای ته ورسیږي او بریا به زموږ وي. بلې په وروستي مورد کې که راته ووایاست چې ښاغلی بصیر خان دا ډول د دغه برید پر دوام او دا ډول ورته بریدونو په ترسره کېدو پر مهال به د خوست اوسیدونکو او سیمه ییزو چارواکو دریځ به څه وي؟ ښه، نو د خوست ټول ولسونه، د خوست امنیتي ځواکونه د دا ډول بریدونو پر وړاندې یو لاس یو غږ او متحد دي. په هر ځای کې په سرحدي نقطو کې چې دا ډول بریدونه شوي دي، د خوست ځوانان، د خوست امنیتي ځواکونه چمتوالی لري او په عین حال کې غاښ ماتونکی ځواب ورکړی دی. دلته ټول ولسونه د خپل نظام، د خپلو نظامي ځواکونو تر څنګ ولاړ دي. انشاءالله هېڅ ستونزه به نه وي. دلته خلکو مورال لوړ دی، د امنیتي ځواکونو مورال لوړ دی. هیڅ کله به پاکستاني لور ته د تخطۍ اجازه ورنه کړي او یا هم چې دوی زموږ په سرحدي پوستو باندې تجاوز وکړي. د خوست امنیه قومندانۍ ویاند بصیر خان و چې دغه ولایت پولیزه سیمه کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو د روانې نښتې په تړاو وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړلو. ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر له پیل څخه هرکلی کړی. ولسمشر غني ټینګار کوي چې حکومت د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره جدي اراده لري او د ولسمشریزه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره هم چمتووالی نیول شوی. له دې سره ډاکټر عبدالله له خلکو غواړي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې ګډون وکړي او د رای ورکوونکو د نوملړ ترتیب هم ټاکنو کې د پراخو درغلیو د مخنیوي لامل ګرځي. د بشیر احمد قسني د رپورټ پښتو شوي ژباړه. د رای ورکوونکو نوملیکنه د رای ورکوونکو د نوملیکنې یوه اصلي موخه د دوی د نوملړ چمتو کول دي. له دې وړاندې د رای اچونې مرکزونو کې د رای ورکوونکو دقیقه شمیره نه وه معلومه شوې. ولسمشر غني یو لومړی میرمن تېره ورځ په اماني لیسه کې نوملیکنه وکړه او له خلکو یې وغوښتل په دغه بهیر کې په پراخ ډول ګډون وکړي. ولسمشر همداشان ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم له چمتووالي خبر ورکوي. ترتیبات انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 روی دست گرفت و در این بخش اینا ترتیبات خاص خود گرفتن و چون انتخابات ریاست جمهوری است باید نظارت همه جانبه از امروز بر آمادگی از این انتخابات روی دست گرفته شد. اعلان تاریخ انتخابات ریاست جمهوری از طرف کمیسیون میشه و ترتیباتش مثل همیشه وره با انسجام مردمی میشه. بلخوا ښاغلی غني ټولو دولتي چارواکو او نمایندانو ته خبرداری ورکوي چې د نوملیکنې په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. غني له مخالفو وسلوالو هم غواړي چې خپل نومونه ولیکي او په پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي. چیزی که موجب قبول نیست مداخله هیچ فرد کاندید در امورات امنیتی و یا اداری است. په همدې حال کې اجرایه مشر عبدالله چې نادریه لیسې ته د نوملیکنې لپاره تللی و له خلکو وغوښت چې په دغه بهیر کې ګډون وکړي. تهیه فهرست رای دهنده‌ها یکی از موارد بسیار اساسی است که از تقلب‌های گسترده، از تقلب‌هایی که در اوج اصلا رای دهنده وجود نداشته باشه و صندوق به نام کسی ثبت شود و تعداد آرا به نام کسی ثبت شود از او جلوگیری می‌کند. ښاغلی عبدالله ټینګار کوي که څه هم ټاکنیز اصلاحات په جدي توګه نه دي عملي شوي خو حکومت ټاکنو ترسره کېدو لپاره هوډ لري. کسانی که نامشان در فهرست رای دهنده ها نباشه در موقع انتخابات رای داده نمیتونند و او کسایی که در تاریخ انتخابات به اون موقع واجد شرایط رایدهی میشن از لحاظ سن اونا باید ثبت نام کنن امروز. د رای اچوونکو پخواني کارتونه باطل اعلان شوي دي او هیوادوال په راتلونکو ټاکنو کې یوازې د تابعیت د تذکرې له لارې کولی شي رایه ورکړي. د ټاکنو کمیسیون د نوې طرحې پر بنسټ ټول هغه کسان چې د تابعیت تذکرې لري باید د نوملیکنې په مرکزونو کې راجستر شي.
د ټاکنو امنیت کې د هیوادوالو ونډه راغنده ده د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي د رای کاروونکو د نوملیکنې بهیر تر پایه پورې د 11 ولسوالیو امنیت چې د طالبانو تر کنټرول او لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي هم ټینګیږي. له دې سره ښاغلی برمک وایي چې که چیرې هیوادوال له پولیس او پوځ سره همکار ونه اوسي د راتلونکو ټاکنو د امنیت ټینګښت ستونزمن او ان ناشونی دی. د ټاکنو څارنیز بنسټونه هم خلکو ته د عامه پوهاوي له ټیټوالي هم شکایت لري. د محمد غازي رسولي د رپورټ پښتو شوې بڼه. سږ کال به نورو تهدیدونو ته د سینې له سپر کولو سره سره د انتخاباتو امنیت ټینګولو ته هم وږي ورکوي. د دوی دغه ورسپارل شوې دنده چې لا هم خطرناکه ده. مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وه چې په ډیری ولسوالیو کې د طالبانو د شتون له امله نشي توانېدلی چې په 15 ولسوالیو کې د رای ورکونې مرکزونه پرانیزي. د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې د پروسې له پیلېدلو سره د کورنیو چارو وزیر وایي چې هغه ولسوالۍ چې د طالبانو په لاس کې دي او یا له لوی امنیتي خنډ سره مخ دي هغه 14 ولسوالۍ دي. نوموړی ژمنه کوي او په ټینګار سره وایي چې د نوم ثبتونې د پروسې له ختم سره به په ټولو سیمو کې امنیت تامین سي. منفی 11 ولسوالی در سر تا سر افغانستان ولسوالی‌ها تحت حکومت دولت است. برای او هم تدابیر و پلان‌های ملیتی خاص طرح‌ریزی شده که انشالله در مرحله دوم وقتی که میریم به طرف ولسوالی‌ها و قریه‌ها باز او پلان تطبیق شده و مراکز باز میشه و تامین امنیت میشه. له دې سره ښاغلی برمک وایي چې د وطنوالو له مرستې پرته د طالبانو له منځه وړل او د انتخاباتو لپاره د امنیت تامینول سخت او ناممکن کار دی. همکاری قاطعانه مردم و مخلصانه مردم از این روند که آغاز شده او هم شرط است. چرا اگر ما نیروی وزارت دفاع را تعدادش به 1 میلیون نفر هم برسانیم با این جغرافیایی که ما داریم مراضی بسیار پیچیده و پر از چالش‌ها باز اگر مردم همکار نباشه مردم باید همراه نیروی امنیتیشان همکار باشند. بلخوا بیا د انتخاباتو څارونکي د خلکو د خبرولو او پوهولو په برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر کارونو د نیوکې په کولو سره وایي چې دغه کمیسیون لا تر اوسه هم نه دی توانېدلی چې خپل ورسپارل شوی مسئولیت په ښه ډول ترسره کړي. تا جایی که ما دیدیم متاسفانه که حضور مردم بسیار کمرنگ بوده و از مراکزی که ما نظارت کردیم و معلوماتی که از ولایت گرفتیم نشاندهی از این بوده که آگاهی عامه متاسفانه صورت نگرفته. آن قسمی که لازم بود مردم مراجعهشان امروز بسیار پایین بوده. په ورته وخت کې که څه هم د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې پروسه د کابل او پکتیا په شمول په څو نورو لویو ښارونو کې هم پیل شوې خو خلک په خپلو ولایتونو کې د امنیت له نشتوالي څخه سر ټکوي. یا هم یو څه اندازه امنیتي ستونزې شته چې د هغو په اساس باندې شاید ډېرې خوندې دي موږ زړه ښه نه کړي یا د دوی د کور والا دوی ته اجازه ورنه کړي. د یادولو وړ ده چې د روان کال د میزان پر 28مه به پارلماني انتخابات ترسره سي. که څه هم د ملي وحدت حکومت مشران د رڼو او عادلانه ټاکنو پر ترسره کېدلو باندې ټینګار کوي خو ځینې خلک پر دې باور دي چې د میزان په میاشت کې د عادلانه او رڼو ټاکنو ترسره کېدل له واقعیت او حقیقت څخه لیرې دي او حکومت هڅه کوي چې خلکو ته دوکه ورکړي. له دې سره د کندهار په مرکز کې هم د پارلماني ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شوی. چارواکي وایي د دغه ولایت له مرکز وروسته به دغه بهیر د دغه ولایت لرو پرتو ولسوالیو ته هم بغځېږي. له دې سره دغه مسؤلین کندهار کې د رای ورکونې د مرکزونو له کموالي وایي او د زیاتوالي غوښتنه یې کوي. قومي مشرانو علماء برکت 11 ولسوالۍ یا 11 اداري واحده لرو چې الحمدلله ټوله فعال دي او هلته انشاءالله د ولسوالیو کې به داسې خاص مرکزونه چې مطلق دي دغه معنی سي ده د رای ورکولو داسې انشاءالله موږ نه لرو ولې په بعضې ځایو کې تهدیدات شته. زه په دې ډاډه یم چې زموږ امنیتي قوتونه دا توانمندي لري چې هغه مهار کړي.
د غزني په جغتو ولسوالۍ باندې د طالبانو په برید کې د 12 طالبانو سربیره 9 تنه سیمه ییزو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزني والي ویان محمد عارف نوري وایي تېره شپه طالبانو د یادې ولسوالۍ اړوندو سیمه ییزو پولیسو پر پوستو د رشیدان او خوږیاڼي ولسوالیو له لوري برید کړي چې په دغه نښته کې 4 سیمه ییز پولیس وژل شوي او 15 نور یې ټپیان شوي دي. له دې سره نوموړی زیاتوي چې 7 وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 تنه نور یې ټپیان شوي دي. د دغې پیښې په اړه به د غزني امنیه قومندان جنرال محمد زمان سره لنډه ټلیفوني مرکه ولرو. سلامونه ښاغلی زمان، کیدای شي د دغې پیښې په اړه وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړئ چې انګیزه یې څه وه او څه ډول دغه پیښه رامنځته شوې ده؟ بیګا زموږ د رشیدانو او جغتو په ولسوالۍ باندې د دښمن له خوا څخه تهاجمي حمله شوې وه. موږ په عاجله توګه د پیښې ځای ته کومکي پولیس ورولېږه. د هغې په نتیجه کې دښمن په تېښتې ته مجبور شو. دښمن تلفات ولیدل او موږ څلور نفره موږ پولیس شهید دي او 15 نفر هم زخمیان دي. همدارنګه هم د دښمن 7 نفره مړي همالته د پیښې په ځای کې پاتې وو او بالاخره 8 نفره د دوی زخمیان وو. په خدای په دې باندې ونه تولیدو چې دوی زموږ د هغه کومکي قوتونه چې همالته موږ لیدلي وو دوی د هغې سره مقاومت وکړي یا په منطقه کې دې پاتې شي. دوی وتښتېدل، بیا نه هماغه پوستې چې دوی حمله پرې کړې وه هلته پولیس ځای ته ځای دي، هلته کوم مشکل نشته. همدغه د کیاغ لاره ده چې خپله د ناور سره او د مالستان سره وصل کیږي. همدغه شرایط په نورماله توګه جریان لري. ښاغلی زمان، څنګه وسلوال مخالفین کولی شي چې پر یوې پوستې برید وکړي او په پایله کې دغه شمېر ځواکونو ته مرګ ژوبله واړوي او دغه راز موږ په تېره کې هم د دا ډول پیښو شاهدان وو؟ همدغه منطقه چې دښمن حمله کړې وه زموږ په پوستو باندې دا یوه غرنۍ منطقه ده. په دې معنی چې دوی دغه د لارې امنیت ساتي. داسې د غرو سلسلې هلته موجودې دي چې دوی د هغې نه په استفادې او کومه ثقیله سله چې دوی لري د هغې په استعمال سره زموږ پولیس محلي پولیس دي هماغه شهیدان شوي وو. ولې ویلی شم چې زموږ څخه د دښمن تلفات زیات وو. بلې ښاغلی زمان، اوس مهال د غزني څو ولسوالۍ د دولت په واک کې دي او څو نورې یې د وسلوالو مخالفینو؟ د غزني 18 ولسوالۍ لري چې دې 18 ولسوالۍ نه یوه ولسوالۍ چې هغه ناوه ده په خپله دا ناوه تقریبا 12 کاله مخکې یا اضافه دی هغې نه هغه د دښمن په لاس کې ده. هلته دولتي حاکمیت نشته. نورې ټولې ولسوالۍ زموږ فعالې دي. ټولو ولسوالۍ ته مواصلاتي لارې د ځمکې له لارې څخه هغه اکمالېږي. صرف د اجرستان او د ګیرو ولسوالۍ زموږ چې دي هغه د اول لار نه موږ اکمالوو. دا چې تاسو یادونه وکړه یوازې د یوې ولسوالۍ چې د مخالفینو په ولکه کې ده له څو کلونو راهیسې ولې نه یې توانېدلې دغه ولسوالۍ بیرته ترلاسه کړئ او ورسره موږ ته رپوټونه رسوي چې د غزني یو شمېر نورې ولسوالۍ هم له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او هلته وسلوال مخالفین پراخ فعالیت لري. د دغو ستونزو د راکمېدو او مخنیوي لپاره څه تدابیر په پام کې لرئ ښاغلی زمان؟ موږ مشترک پلانونه لرو د ملي اردو سره د ریاست امنیت ملي سره خپله پولیس او تاسو ګورئ چې په غزني کې په دوامداره توګه باندې عملیات ترسره کیږي. دا څه موده د 3 څو ورځې مخکې د عنکبوت سیاه په نوم باندې دلته
د نصرت په چوکاټ کې دغه ترسره شول او دغه چې فرهنګ ولسوالۍ تر ګواښ لاندې دي دغه زه نه تاییدوم ولې دا منو چې په دې وخت کې چون هوا ګرمېږي نوی کال دی په دې خاطر چې دښمن ښودلي خپل بازار ته ایسای ته دا ښودلي چې موږ دلته شتون لرو او دا ښودلي چې فعلا دلته موږ دغه ستاسو دغه شوم عمل دلته موږ هغه سرته رسولی شو نو په دې حساب باندې رښتیا هم چې تحرکات د دښمن په غزني کې اضافه شوي دي. مننه. د ټول امنیتي او نظامي ارګانونه د هماغه هوډ له مخې چې لرو د دې په مقابل کې ولاړ یو او انشاءالله چې همداسې د هر څه چې د دوی وایي د کوم تبلیغ چې دوی کوي دا به د خوب لیدنه وي. غیر له هغه نه که تلفات د پولیسو یا زموږ د امنیتي ارګانونو نظامي ارګانونو دلته په غزني کې موجود دي زموږ څو چنده دي دوی تلفات دي. مننه د غزني امنیه قومندان محمد زمان دا چې زموږ سره مو مرکه وکړه. د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په سویل ختیځ زون کې هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شوی. د یاد زون مرکز پکتیا کې حکومتي چارواکي وایي د ټاکنو د نوملیکنې بهیر امنیت د خوندي کولو لپاره یې ټول امنیتي تدابیر نیولي. د ټاکنو کمیسیون د سیمه ییزو مسؤلینو د ډاډ سربیره هم د یو شمېر میرمنو په ګډون د دغه ولایت اوسیدونکي د نوملیکنې بهیر د امنیت په اړه اندېښمن دي. پکتیا څخه د خالد زین استول شوی رپورټ. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې بهیر رسما د هیواد په ټولو ولایتونو کې پیل شو. د پکتیا یو شمېر میرمنې او اوسیدونکي وایي چې لا هم د دې ولایت په ولسوالیو کې میرمنې تذکیرې نه لري او د تذکیرو اخیستلو زمینه نه ده ورته برابره شوې. دوی زیاتوي په لرې پرتو نامنه سیمو کې به د نوم ثبتونې بهیر د امنیتي او کلتوري خنډونو له امله ټکنی وي. په زرمت غونډه سیمه کې چې د رای په پرې کولو زرمت ته ورته د افغانستان ډېرې سیمې دي چې د رای په ورکولو باندې خلکو ګوتې پکې پرې شوې. هغه ولس به په خپله تذکیره باندې سټیکر څنګه ووایي. زما سره دا اندېښنه ده موږ په لوی لاس یو لویه کتله ولس بیا د رای ورکولو نه محروموو په دې کار باندې. بیا هم یو څه اندازه امنیتي ستونزې شته چې د هغو په اساس باندې شاید ډېرې خوندې دي موږ زړه ښه نه کړي یا د دوی د کور والا دوی ته اجازه ورنه کړي. د پکتیا د ټاکنو کمیسیون مسؤلین ډاډ ورکوي چې د نوم ثبتونې بهیر لپاره منظم پلان لري او په ټولو سیمو کې به د امنیتي ارګانونو سره په همغږي دا بهیر پر مخ ځي. زموږ د کارمندانو د اساس موادو دی او د هغه څوک چې په پروسه کې ګډون کوي هغه ډېر راته ډاډ راکړی دی او په دې بیا هم تمه ترې لرو چې دوی په هغه څه چې موږ ته لیکلي شکل راکړی دی هغه په عمل کې ثابت. تر اوسه پورې موږ خاصه جدي ستونزه امنیتي ستونزه نه لرو او که کومه ستونزه په وخت باندې به موږ د امنیتي ارګانونو سره شریکوو او تر اوسه پورې پروسه په نارمل شکل روانه ده، کوم خاص ستونزه نشته. په پکتیا ولایت کې د علماو شورا مشر قاري خوجالدین حق بیان په خلکو غږ وکړ چې په ټاکنو پروسه کې د پراخه برخه واخلي او د رای استعمال حق دی. خالد زهین، یک ټلویزیون، پکتیا. که چیرې طالبان راتلونکو 3 میاشتو پورې د سولې خبرو ته چمتو نشي، د سولې عالی شورا د میز پر سر نورې طرحې لري. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر په ولسي جرګه کې وایي چې هغوی چې د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کېدو ته هیله مند دي. اکرم خپلواک وایي چې د سولې عالی شورا د طالبانو یو شمېر نوموتو څېرو سره نیغې اړیکې ټینګې کړي او دغه راز راتلونکو 3 میاشتو پورې د سیمې هیوادونو عالمان او نړۍ کې معتبره اسلامي ټولنې به د افغانستان اوسنۍ جګړه حرام اعلان کړي. د عماد روستایي د رپورټ پښتو ژباړه. د سولې عالی شورا غړو په تیره یوه میاشت کې 2 ځلې د ولسي جرګې وړاندیز ته پاملرنه نه ده کړې او دغه بنسټ ته یې د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې، خو په 3م ځل لپاره یې د ولسي جرګې غوښتنې ته تن کېښود چې دا دی اوس د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر ولسي جرګې ته د رپورټ ورکولو لپاره راغلی. که څه هم په تیرو نږدې 2 میاشتو کې تر اوسه طالبانو د ملي یووالي حکومت مشرانو وړاندیز ته چې د کابل په ناسته کې وړاندې شو شین څراغ نه دی ښودلی، خو د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر وایي د سولې خبرو کولو لپاره د طالبانو چمتو کېدو ته هیله مند دي.
وړاندوینه او تحلیل د حالاتو څخه دا ده چې محتاطانه خوشبین یو. محتاطانه خوشبین په دې معنی چې د سولې نړیوال سیمهیز او داخلي فشار او حمایه بالاخره طالبان دې ته مجبوره کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو طلبی کوي. د سولهییزې شورا وایي که چیرې طالبان تر 3 میاشتو نورو پورې د حکومت سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ورنه کړي، دغه بنسټ 2 نورې طرحې هم په لاس کې لري. ښاغلی خپلواک ټینګار کوي چې د اسلامي هیوادونو یو شمېر علما به تر 3 میاشتو نورو پورې د افغانستان جګړې حرام ویلو په اړه خپل روښانه دریځ وړاندې کړي. د عالم اسلام د علماو اتفاق راغلی په راتلونکو 2-3 میاشتو کې به موږ د سیمې د هیوادو په کچه او د ټولې نړۍ د علماو د اتحادیو او سازمانونو په کچه دغه اعلان وسي چې په افغانستان کې هیڅ ډول جنگ مذهبي او اسلامي مشروعیت نه لري. د دې په څنګ کې د ملي یووالي حکومت مشران او د سولهییزې شورا هم ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرو او د سولې ټینګښت لپاره په یوې کورنۍ اجماع هم سلا شوي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د سولهییزې شورا لخوا د سولې طرحې ته په نه پاملرنې نیوکه کوي. یک بار حداقل با نمایندگان مردم هم بشینیم مشوره کنیم. 10 تا طرح صلح به دستای ما چکر میزنه. یک بار آدرس نیست که اینا را از ما بگیره. حداقل نظریات ما را میشنویم. د صلح شورا هم غوښتنه دا ده چې زر تر زره طالبانو سره خصوصا افغاني طالبانو سره مذاکراتو ته یو موافقې ته ورسیږي چې دغه مشکل زمونږ حل شي. د دې وړاندې داسې اوازې وې چې د سولهییزې شورا په تیرو کلونو کې د سولې خبرو مخته وړلو په پلمه میلیونونه ډالره بې ځایه لګولي. خو د سولهییزې شورا د دارالانشا مشر ټینګار کوي چې دوی چمتو دي چې د لګول شویو پیسو په اړه ځواب ورکړي. نامش باید شوروای عالی باشد به خاطر که در این داره لانگ کروزر است، ماشای دلاری است و ترکیبشان مورد نظر مردم ما نیست. له طالبانو سره د خبرو کولو لپاره د سولهییزې شورا هیلهمندي په داسې حال کې څرګندېږي چې له میاشتو راهیسې پر طالبانو او ملاتړ کوونکو یې کورني، سیمهییز او نړیوال فشارونه زیات شوي. خو تر اوسه روښانه نه ده چې آیا طالبان به د ملي یووالي حکومت د سولې وړاندیز ومني او که نه. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي نوی ډیلي افغانستان کې د ترهګرو ماتې ورکولو په هڅه کې دغه هیواد یوازې نه پرېږدي. سوشما سوراج په نوی ډیلي کې د افغانستان د دفاع وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې د ترهګرۍ سرچینې افغانستان څخه بهر دي او د سیمې امنیت ټینګښت لپاره اړتیا ده چې د ترهګرو پر ملاتړو شبکو سیاسي فشارونه زیاتوالی ومومي. او د کرکټ له ډګره دغه خبر ده چې افغانستان کرکټ بورډ پرون د 2019 کال نړیوال جام ته د لارموندنې سیالیو کې د کرکټ ملي ټیم کړنو په اړه د خپلو څېړنو پایله اعلان کړه. لطف الله لطف مشال د کرکټ ملي ټیم د روزونکي ټاپ د نورو لوبو په پرتله د ملي ټیم د توپ اچونکو نه ځلیدل او د ټولنیزو رسنیو د کارونکو د تبلیغاتو منفي اغیز دغو لوبو کې د افغانستان د ملي ټیم د ماتې اصلي لامل بللي او ټینګار کوي چې غواړي د هیواد کرکټ برخه کې داسې سمونې رامنځته کړي چې د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. له دې سره دغه بورډ د ملي ټیم هغه شمېر لوبغاړو ته چې هیواد څخه بهر ژوند کوي هم 1 میاشت وخت ورکوي څو هیواد ته راستانه شي. پرته له دې دغه بورډ هغوی سره خپل تړون فسخ کوي. به همه بازیکنان و کارمندای که بیرون از کشور زندگی میکنند 1 ماه مهلت داده میشه که در ظرف 1 ماه دوباره در کشور باشد. اگر کسی نتوانست در 1 ماه به کشور برگردن قراردادش به کرکت بورد فسخ میشه.
هراتیانو د اوري 15مې ماښام له نورو ماښامونو سره په توپیر پای ته ورسول. د هرات یو شمېر فرهنګ پالو د سږ کال اوري 15مې نیټې ماښام د اور لوبو جشن سره لمانځلي. دغه ورځ چې د هرات په نوم یاده شوې، تېره شپه د یاد ولایت زرګونه نارینه او ښځینه اوسېدونکي د هرات په شمال تخت ظفر کې سره ټول شوي وو او دغه شپه یې په ځانګړې توګه لمانځلي. په دغه جشن کې ګډون وال د خوشحالۍ احساس کوي او هیله څرګندوي چې په هیواد کې د تل لپاره جګړه پای او سوله یې ځای ناستې وي. کندهار کې د فوټبال پرمختللي لوبغالي د جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په کندهار کې د فوټبال د پرمختللي لوبغالي د جوړېدو چارې د $1 ملیون په ارزښت پیل کړې. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي د فوټبال لوبغالي د جوړېدو چارې به د 3 میاشتو په ترڅ کې ترسره شي. په غور ولایت کې 900 بېځایه شوو کډوالو کورنیو ته لمریزه برېښنا وویشل شوه. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې دغه لمریزه برېښنا د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت د غور ولایت کډوالو ښارګوټي کې 900 کورنیو ته ویشل شوې. دغه لمریزې برېښنا د ویش په مراسمو کې د غور ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس عبدالرؤف غفوري وایي چې دغه ښارګوټی روغتیایي، سړک جوړونې او څښاک اوبو اسانتیاوې هم نه لري. برای 900 فامیل ساکنین 900 بسته سیلرم با تجهیزاتش مکمل عملا توزیع توسط والی ولایت غور آغاز شد و هزینه ازی 14 میلیون و 985 هزار افغانی از پول انکشافی وزارت امور مهاجرین بوده که برای خانواده ها داده شده و وسامه د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د خوست امنیه قومندانۍ بیان بصیر خان وایي چې د دغه ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې له ډیورنډ کرښې سره نږدې د افغانستان ځواکونه او ځایي خلک له پاکستاني ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل شوي. له دې سره نوموړي زیاته کړې چې په دغه نښته کې 3 پاکستانیان وژل شوي او یو یې ژوندی نیول شوی او له دې سره یو ملکي وګړی او دغه راز یو سرتیری د افغانستان هم وژل شوي. په پای کې د هیواد له بهره ده چې امریکا وایي بریټانیا او فرانسې سره په همغږۍ کې د سوریې حکومت د کیمیایي وسلو پروګرام زړه یې موخه ګرځولي او هغه یې فلج کړي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي دغو هوایي بریدونو لږ تر لږه د سوریې د کیمیایي وسلو پروګرام 3 مرکزونه یې کلونو لپاره شاته وړي. د پینټاګون چارواکي وایي دغه بریدونه په زیر اغېزمنه او پرېکنده توګه ترسره شوي. د خبري ټولګه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. له پاملرنې مو نړۍ مننه. تلپاتې دې وي هیواد مې.